څه ویل غواړي جی؟ بس جی زه خپله پاکستان ډیفینس موومنټ وایس چیرمین یم. زمونږ له الله رب العزت داسې ښایسته ګلالی وطن راکړی دی چې نوم یې دی پاکستان. او رب العالمین نه موږ دا سوال کوو چې زمونږ په دې ملک کې امن او امان راشي. د ادارو دپاره د عوام دپاره زمونږ دا میشن دی او انشاءالله زمونږ دا الله باندې بروسه ده چې مونږ به انشاءالله ضرور یو ورځ دا ښکلاوالی به راځي، دا ادارې د عوام به د خیره یو وي. مونږ اندروني دشمن نه یریږو، زمونږ څه بار دشمن نشته او انشاءالله دا اندروني دشمن چې دی دا به هم ډېر زر الله پاک بې نقابه کړي او انشاءالله دا زمونږ ملک کې چې دا بې اتفاقي منافقتوب دا به الله پاک ډېر زر ختم کړي. زمونږ ادارې پاک فوج، آرمی، ISI، پولیس دا زمونږ د ښېګړو دپاره دلته ناست دي، راغلي زمونږ د مال جان تحفظ کوي. الله رب العزت چې چاله طاقت ورکړي هغه طاقت سره هېڅوک نشي جنګېدی. زمونږ دا ملک دی، دا زمونږ د پاکستان فوج دی، دا زمونږ د پاکستان ادارې دي، دا عوام هم زمونږ عوام دي. دا څوک دي؟ دا زمونږ بچي دي او زمونږ مشران دي، زمونږ کشران دي. الله رب العزت دی له طاقت ورکړی دی. مونږ له دا پکار دي چې مونږ د دوی چې کومه خبرې چې مونږ په هغه ریې لاړ شو، دوی زمونږ کمی نه کوي. انشاءالله زمونږ د الله نه د امید دی چې دوی خپل بچي، خپل قربانیانې چې څونه ورکړي ټولې دنیا ته پته ده، هر چاته دا پته ده چې د بچو، د مال، د جان، د خپل هر څه نه دی تیر دی او د عوام خدمت کوي. نو انشاءالله زمونږ دا ایمان دی چې مونږ به دوی سره بلکل شانه بشانه ولاړ یو. مونږ د خپل مال جان هر څه نه تیر یو. انشاءالله کو د وینې تویېدو وخت رالو اول به مونږ عوام انشاءالله د دې ادارو مخې ته ولاړ یو. مونږ به اول جنګېږو، دوی به راپسي. خو لږ غونتې دا بې اتفاقي او دا کینې، دا بغضونه، دا سیاست دا ګپ شپ دی. هغه شی پکار دی چې کم الله رب العزت تا ته ویلي چې د دې خیال وساته. سیاست نن یو کوي، بل ورځ بل کوي، بل ورځ بل کوي. ادارې محکم دي، دا زمونږ د عمر حفاظت کوي، زمونږ د هر یو شي خیال دی ساتي. مونږ له دا پکار دي چې مونږ دا سیاسي خلک دی نه مخ تاو کړو او هغه څه سره ودرېږو چې کم زمونږ د عمر بر الله پاک طاقت ورکړی او مونږ هغې سره یو شو. نو رب العالمین دې مونږ له پوهه راکړي. مونږ ډېر ناپوه یو او عوام یو داسې عوام دی زمونږ د پاکستان، که هغه خیبر پښتونخوا ده، که هغه پنجاب دی، که هغه کراچۍ ده، چې چا دا کلمه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله، انشاءالله زمونږ هغوی سره ټولو سره مینه ده. مونږ دا نه غواړو چې دا پنجاب دی او دا کراچۍ ده او دا پېښور دی. یو مسلمانان یو او یو الله منو، یو رسول منو او انشاءالله چې چا کلمه ویلي په هغې مونږ خپل ځان هم قربانو. که هغه ادارې دي، که هغه عوام دی، خو که څوک نه پوهېږي نو انشاءالله مونږ به دا کوشش کوو چې ده ته به پوهه ورکوو او الله دې زمونږ د پاکستان د عوام پوه کړي چې دوی د دې ادارو نه مخ نه اړوي. اول خو ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو دونه راغئ او دې پروګرام نه موږ دا ویل غواړو د پاکستان ډیفینس موومنټ حسن خلجي د هغې هم شکریه ادا کوم چې موږ یې د هغه ته راوستو دې تحریک ته. زه په خپله د پاکستان ډیفینس موومنټ کې پی چیف کوارډینیټر یم، بابو صاحب وایس چیرمین دی او بیا موږ د خلکو له یو میسج ورکول غواړو. کوم چې زمونږ عوام دي، موږ له خدای ډېر ګلالی وطن راکړی دی، خو افسوس دلته موږ څه قدر نشته. قدر یې ولې نشته؟ دلته خلک ډېر زیات خلاف دي د آرمي. موږ د آرمي نه، آرمي زموږ نه ده. نو موږ به کوشش کوو چې د دې خلکو په منځ کې د ادارو د عوامو په منځ کې روغې راولو، دا نفرتونه ختم کړو او بقایا خو تاسو ټول ته پته ده دلته سیاست ټول موږ به د هېچا خلاف هم نه یو، خو لکه نظام سیاست لږ ګډوډ کړی دی که نه. او آرمي خو زموږ آرمي ده، دا ګورئ نه چې څونه قربانیانې ورکړې په دې بارډرو باندې ناسته پاسته کړې. دلته چې څونه هم زموږ دغه دي عوام دي که نه، دا د آرمي نه خفه دي. نو موږ دوی ته دا خبره کوو چې تاسو خیر دی آرمي نه مه خفه کېږئ، ګیلې شي کوئ مه کوئ، دا ستاسو انسازي خلک غلطه کوي.